درمنو دا دې ځای بیګا لګېدلې دی یو ډز ګولې راغلې یو باندې ولګېدم یو داسې ځمکې اوس خو ټاټکیم نشي چلولی نه جي اوس خو د مزدورۍ نه ووت جهان کې ردنه بل ساده سړی نشته چې دی اوس هم پولیسو ته مطالبه کوي چې یاره چې هغوی ډزې وکړي نو بل دویم بلې ګولۍ پسې خو سره هسې نه چې پنځه زریز پسې تړلی شوي یو لاړ شي درته کې د پولیس تانې ته لاړ شي سیچو صاحب ته لاړ شي ډي اس پي بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگر خان ما او نن ماته بیا هغه کاکاجي رایاد شو چې د چا د 11 کالو بچی په پردي جنگ کې په ګولۍ لګېدلی و د هغه سره د خپل بچي لپاره د کفن پیسې هم نه وي د هغه سره د خپل بچي لپاره د خپل بچي د لمبولو لپاره ورسره د صابون پیسې هم نه وي قدرمنو نن بیا دغه شانته کې په یو موقع کې موجود یم خدا درته ووایم چې دا هغه ګولۍ او هغه ډز خو په خپل دشمن باندې شوی و په هغې کې یو لاروی ولګېدلو نن چې په کوم موقع باندې خبرې کوم نو دا ډز په دشمن باندې نه و دا ډز د وطن د حفاظت لپاره هم نه و او دا ګولۍ څه د ننګ او د غیرت په موقع باندې هم د ټوپک نه وه وتلې بلکې د جهالت د یو رواج ډز و د جهالت په یو رواج کې ډز وشو د هغې نه ګولۍ ووتل او دغه ګولۍ راغله په خپل کور کې یو سپین ږیری په دغه ګولۍ باندې ولګېدلو د هغه کاکاجي بچی خو مړ و د هغه لپاره خو یو ځل د کفن ضرورت و یو ځل ورله د لمبولو لپاره د صابون ضرورت او ورسره نه و نن چې کوم سړی لګېدلی دی خو زخمي شوی دی هغه لپاره خو به د علاج د پیسو ضرورت وي قدرمنو دغه د علاج پیسې به د چېرته نه راځي څنګه دی خیر دی جی ټیک ټاک طبیعت دې ښه دی ټیک یم خیر دی جی څنګه یې په ګولۍ لګېدلې جی وایي ګولۍ باندې لګېدلی یم ښه دا څه وخت و دا پرون مازدیګر و ښه مازدیګر ټایم و او چېرته ناست وې دلته کور کې دننه ناست وم کور کې دننه ناست او جی ښه نو بس دوه ګولۍ راغلې یو باندې ولګېدم یو داسې ځمکې ته دغه شوی و ځمکې ته لاړه او جی ښه نو زه دغه ټایم کې چې دی نو ما ویل بار نه ما باندې چا په کاڼي ګزار وکړو زه एकदम بار راووتم چې مې وکتل بار واړه ماړه نه و کور زنانه هم راپسې وې چې زنانه وکتل ما ته ویل چې ستا خو شاته کمیز د اینو څخه دی نو ما په دې اړه کې ویل یاره بس دا زه په ګولۍ ولګېدم پویه بلا نه وي هغه نه لا پویه بلا ګرمه کې وي ګرمه کې ما ښه ښه توده کې ما کنه صحیح ده او نو د هغې نه وروسته بس بیا کسان مسان راغلل بیا هسپتال ته بوتلم هلته راله اسرېنې مصرېنې وکړې منډې تړلې او ټول کور هم ناقلاره خپل خپلوان هم ناقلاره د اوسه پورې کسان ځي تپوس له ځي راځي او بس دغه تکلیف راته میلاو شو بس د الله د طرفه مقرر و بس موږ به نور څه وي خدای د دې خلکو ته د نیکۍ هدایت وکړي صحیح ده او دې حکومت نه پکار دي چې د دې خلکو وینیسي او سخته سزا ورکړي چې بل یو مسلمان ته دا تکلیف نه رسي دا ډز دا ګولۍ له کوم طرفه راغلې وه دا جي د قبلې د سایډ راغلې وه دې سایډ نه او جی او جی او صحیح ده او څه اندازه ولګي چې د ماشین ګولۍ وه که د ټوپه د ماشین ګولۍ وه د ماشین دیسي کارتوس جي دیسي کارتوس منډه کارتوس راوړی ها دیسي کارتوس خو زه دا هم ښه ده چې خدای دې سر سینه بچ کړي د زړه دې بچ شوی دی او جی صحیح ده د پوګه باندې ولګېدلې پوګه باندې د اوږې نه لاندې دا ولې نه دی د ونې نه لاندې ګولۍ خو وتلې نه ده ګولۍ وتلې ده جي بل سایډ ته وتلې او جي او کافي زخم دی او جی او صحیح ده ته کار څه کوې زه به داسې خواري مزدوري کوم بچي مې سبق ویو او ته مزدوري کوې ټاټکې چلې ټاټکې ماټکې چلو به چې څه میلاویږي هغه کوو او جی او اوس خو به ټاټکې هم نشي چلولی نه جي اوس خو د مزدورۍ نه ووتو هغه خپل بازار سودا هم اوس نشو راوړی او جی او په دې باندې څونه تاوان خرچه پې څونه وشوله په دې دغه باندې هسپتال کې پې څو پیسې راغلې یاره جي بس ښه کافي پیسې پې راغلي ځکه چې نن سبا خو چې هسپتال کې څه ښه کافي پیسې نه وي نو د هغه علاج هم داسې نه کېږي او ځکه چې کېږي خو بس لکه ډېر زور غواړي که نه او جی او ښه کافي پیسې لګېدلي صدقه خیرات ته به دې هم کړی او جی او صحیح ده اسې وایم چې څه دونه څه معلومات درته شته چې دا ښه دا دوه ګولۍ وې که نه او جی او دا دوه ګولۍ دي
نو څه د معلومات د شته چې ستاسو د خوا کې چېرته کې څه خادي وه څه وه څه ګو یاره جی دا ما ته خو پته نه وه خو کسان لګیا چې یاره دې طرف ته چېرته واده و بس هغې کې ډزې کېدې تاسو سره نږدې واده و چېرته او جی او د زیم صبر دغه دی او اوس دا وایم چې ستاسو د ځای کې خو ډېر دغه کېږي که نه چې ودونه یې نو دلته سمې ډېرې ډزې دلته ډېرې ډزې کېږي زما خپل د زوی واده و زما زه خپل وراره سوران شوم مال بچي ګوره ډزې به نه کوې دغې په ځای نغدې مال راکړه ځکه چې پردي غریبانان به زه په خپله د ډزو درکړې نو بیا مې هغه خفه کړه هغه برېک یې پې ونیو نو بیا خو لږ هغه ټایم کې هغه تمانچې یې واپس کړه او لږ هغه بیا هم هغه خپل ارامتوب لږ بل ځای کې وکړه دلته یې ونه کړو تا واورېده نغد یې در نه کړې نغد یې را نه کړې نو ما ورته چې ته ما سره همدردي کوې په ما خوشحالېږي په ما دې خوشحالي پیرزو کېږي د دې په دې ما دا نغد یې راکړه بیا یې برېک نیولې او ماته به ورڅخه او جی او ماتې ورسره نه وي صحیح ده او جی او صحیح ده صحیح ده تا به دې چېرته کې زر 800 روپۍ غوښتلې او جی او 200 روپو دونه ډېر کارتوس کېږي چې او جی او بالکل او صحیح ده او جی څه به کېږي جي نو بس زمونږ د حکومت هم دا خواست دی چې د دې مخنیوی وکړي چې نور غریبانان خو په ما خواست هم تېره شو خدای پاک به د مرګ نه بچ مرګ نه خدای بچ کړي دا ګولې ستا په سر هم پې لګېدی شو ستا په زړه هم لګېدی او شو جی او پوره دې نه وله پوره مې لا نه وه که نه او لکه خپل نس که خو بس هغوی زه وجلی یم ځکه چې دا کالتوس خو د چا مخ خاطر نه کوي چې ګیندا مې خپل دی او که پردی دی خو بس زه خدای پاک زه دغې نه بچ کړم خو بس حکومت له دا خواست دی دا زما ورته یو دغه دی خواست دی چې دا د دې مخنیوی وکړي چې دا وړي ډزې بالکل بندې شي ځکه چې کور کې زنانه ولګي ماشومان ولګي یوازې زه خو د خپل ځان غم نه کوم زه د نورو مسلمانانو غم هم کوم کاکاجي ته خو لا زه به دا ووایم که نه چې زه په کور کې د بچي م شته دی که نه ټیک ده یو داسې سړی په دې هوایي ګولۍ باندې لګېدلی و چې واړه واړه بچي ترې یتیمانان پاتې شوي وو د شب قدر بټګرام سایډ ته ځواني وه او د کور یو سهاره و هغه به چې څه وګټل نو کور ته به یې راوړل هغه بچو به یې وخوړل او څه هغه هم په دغه شانته کې هوایي ګولۍ باندې لګېدلی و نو زه دا وایم وایم پولیس د هغې نه بعد د دې څیز روکتام نه دی کړی نو ستا په دغه به یې څه وکړي او جی نو بس زموږ د پولیسو وروریانو ته هم دا خواست دی چې د دې مخنیوی وکړي د دې غم وکړي او جی صحیح ده ټیک ته نور به موږ څه ووایو جي بس نور صحیح ده الله تعالی ته معلوم دی بس دغه خبره ده ټیک ده او جی قدرمنو د دې کاکاجي داستان تاسو واورېدلو د ده سره بیګا دی په خپل کور کې ناست دی ګولۍ راغلې ده په دغې باندې لګېدلی دی د ده علاج به اوس هم رواني دا پټۍ مټۍ خو به کېږي که او جی او پټۍ به کېږي په دې باندې به پیسې هم لګي او داسې هم نه ده چې ګنې پیسې ترې په څه به لګي په پردۍ ګولۍ باندې دی لګېدلی دی د پولیسو خبره وکړه چېرې پولیس ته پکار ده چې د دې خلکو خلاف کاروایي وکړي خو زه به بیا دا ووایم چې دا ساده سړی دی ځکه خو دا خبره زه په هره هوایي ډز کې کوم که سړی پې مړ مې وکړو زخمي مې وکړو هغه چې کله وایي پولیس ته مطالبه نو زه یم دا ښه ساده دی زه یم په دې ټول جهان کې د ده نه بل ساده سړی نشته چې دی اوس هم پولیسو ته مطالبه کوي چې یاره دا هوایي ډزې بندې کړې تا ته پته شته هغوی ولې نه بندوي هغوی پکې خپل دغه دي که نه خپل یې پکې څه دي خپل یې پکې بس هغه دغه خبره چې د نغدو کار کېږي چې د نغدو کار یې پکې کېږي نو اوس ته ماته دا ووایه که نه کاکاجي ساده مې ته په دې وي خفه کېږم مو چې په یو شي کې د یو سړي پیداګیري که نه د یو سړي پکې پیسې هغه خدای والی دی چې هغه خپلې پیسې په اور پسې کړي بالکل هغوی خو بس دغه خواهي شي چې بس که څوک مري او که دغه کېږي خو زمونږ کار به کېږي لکه راته دا م ووایه که نه چې د پولیس ته را پیسې څنګه په هوایي ډزو کې میلاویږي نو بس هغوی خو دا کوم نن سبا دا معاشره ټوله تاسو ته هم پته ده علي صاحب لږ رانږدې شه مړه بچي ته پته ده که نه نن سبا د پوډرو بزنس ډېر زیات دی که نه نو پوډرین لکه دا شی پوډرین هم ډېر کوي دا ډزې نه دي چې هغوی ډزې وکړي نو بیا هم په ګولۍ پسې خو سراسې نه چې 15 زریز پسې تړلی شوي یو لاړ شي درته کې د پولیس تانې ته لاړ شي سی ټي او صاحب ته لاړ شي ډي اس پي صاحب ته لاړ شي که نه دا پیسې کم څنګه ورکوي او څنګه چلي بس هغوی څه جي دا وا پیسې دي او بس ښه بې درېغه ورله ورکوي اورې څنګه یې ورکوي بس داسې ورله ورکوي نو نه هلته ورته ووایي چې یاره دا پیسې واخلئ موږ به ډزې کوو تاسو موږ به ډزې کوو موږ ته څه مه وایئ ښه لکه قاري صاحب ته راته ووایه مړه دا پیسې ولې څنګه ورکوي راځي اوس معاشره ډېر بل طرف ته روانه د غریب سړي اهمیت پاتې شوی نه دی او معاشره دا ده چې نن سبا چا سره پیسې دي اکثر په غلطه طریقې پیدا کړي ځکه چې زه د زیم بازار کې جامع مسجد کې پیش امام یم د جمعې په ورځ اکثر چنده کې قاري صاحب لږ صبر وکړه مړه
تا ډېر ښکلی پوینټ وچوړه زما به دونه داسې تپوسونه کولې چې ته کله پېشمان یې که نه جمعې جمعه به م ورکوې خطبه ورکوې که نه خطبه ورکو ته د خدای لپاره ووایې تا چېرته کې په خطبه کې ویلي چې ډزې مه کوئ وایي یره جی زه خو هره بیان چې کوم که نه جي زه خپله لکه امامتي هم کوم زمیندار هم کوم بعضې امامان حضرات داسې چې هغه د څه مجبورۍ په وجه باندې بعضې خبرې لکه نه ده کوي زه باقاعده په منبر باندې چې څه کولاو یا ویم دې جمعه باندې دا خبره وکړه چې کله مطلب دا چې لکه د مقتدي جیب ته محتاج نه بالکل مقتدي نر مولای نر مولای روټه پکا زه نر مولا وایم جی کاکاجي زه دې د نر مولا وایم چې د مقتدي جیب ته نه ګوري چې د مقتدي ته محتاج نه هغه نر مولا هغه به د حق خبره کولې چې نه کړه تر مقتدي جیب ته ګوري کنه به نشي کولې خوای راته شپږ جربه بيدار الحمدلله کوم ټول زما دا ډیره موقع د خوشحالي راشي دا کوم ډز چې پرون دا کوم حادثه راغلی دا په دې به د زرګونو روپو کارتوس چې کوم نه خرج کړي خو د الله په نوم باندې ورکړه دا زرګونو نه کارتوس ډیر ارزان دي قاضي ته زما خیال چې ته کې کارتوس پته نشته یره جی ورته سي سر واسطه ډیر ارزان دي جی خجی خو لکه کم پایر چې کړي په کم حساب 100 روپۍ خو کم از کم جوړې دي کنه 300 روپۍ باندې سل کارتوس دي خجی ښه او بس کم چې دا تمانچی خجی ښه کم چې د ګناو دغه سيزونه دغه معاشره کې ارزان دي او کم چې د ضرورت سيزونه دي اګرا دي نو مو چې کم از کم د الله په نوم باندې تاسو دا ورکړه زیاتې پیسې ورکړي دا په آخرت کې پکاره راځي لګ دې کې به ته شاکا ستاره زخمونه خایوري خلکو ته دا راوړوي قاری صاحب دا قدرمنو دا دې ځای بیګا لګېدلې دی یو ډس ګولې ته دې سایډ ته راوتلې ده ګولې د سر خدای بچ کړی دی د زړه بچ شوی دی زخمی شوی دی بس دی کاکاجي خدا به ووایم چې دا هم د چا پلار دی دا هم د چا نیکه دی او دا هم د چا صادر دی په ده هم څوک ډاډه دي دا سپین ږیری ولې په وینو باندې رنګ شو دا ولې په هوایي ګولۍ باندې ولګېدلو او دا هوایي ګولۍ دا اولنی ډز نه و چې دا پرون شروع شوی دی زمونږ هم دا زړه ستړی شو ولې پولیس ولې نه راویښېږي د دې خلاف کاروایي ولې نه کېږي څنګه به دا ختمیږي څه وجه ده د دې چې کومې خبرې وکړې چې آیا په دې کې د پولیسو کاروبار دی په حقیقت کې پکې د دوی کاروبار دی نو خو بیا دا سوال پیدا کېږي چې دا ډز ختمیږي نه په کاروبار یې بیا وي به که نه ځکه به ډزې دغه شان ته کې کېږي د دغې نه علاوه د پولیس نه علاوه د عام خلکو ته هم دا پکار دی چې کړو دی کاکاجي مو وي چې دا د نرتوب کار نه دی دا د بزدلې سړي کار دی دا د بې پښتو سړي کار دی دا د بې حیا سړي کار دی بیا ولې کوئ د خدای خاطر وکئ ځان کې سړیتوب پیدا کوي پښتنو په ځان لږ د نرتوب او د سړیتوب کارونه وکئ پردي کورونه په خپلو خوشحالو باندې مه ورانوئ خوشحاله اوسئ خادم غواړم